الرحمن الرحیم نحمده ونصلي علی رسول الکریم. زما د خپل خاص دغه کم چې زموږ مشران دي هغوی ته دا خواست دی چې پخپله ما مسافري بس کړې ده دې ملک مزدوري کوم خو هغوی ته زما دا خواست دی زما دا مسافرونه دي پرون زه سهار وختي دې ملک ته وړو راغلی وم په 6 بجې دلته تقریبا 150 کسانو بیا نمبر لیکلي ما وی دا ولې وی 4 بجې باندې زموږ دا مسافرونه چې کم دي کم چې زموږ د بهر ملک نه به موږ مزدوري کوي او راوړي وی او دلته زموږ د ملک معیشت پېښه کېږي نو زما خاص کر د خپل وزیر اعلی نه بیا د دې جي ایم پی اے مینې بدلي حکیم صاحب او د دې که د دې سیټ سلیم الرحمن دی او که زموږ مراد سید صاحب دی مهرباني دې وکړي زموږ په دې مسافرونو دي رحم وکړي خیر دی د دوی هغه حق دی دوی له ورکړي که دوی له سره لیپ نشي ورکولی د هغې زموږ د دوی د مسافرونو چېرته تم هم نه دی کړی خو چې اوس دا خپلې مزدورۍ له لاړ شي خپله مزدوري وکړي او کم ټایم چې په دې ویزو کې دی مهرباني دې وکړي دا دې ولسي واقعي که کم کرونا ټیسټ چې به دوی به چې راوتی 48 ګنټې یا 72 ګنټې په دغه ټایم کې دې ورسره ریلیف وکړي او زموږ د دې مسافرونو دي د پاره د خدای او د دې مسلمانۍ په خاطر د مسلمان ملک په خاطر دی په دوی باندې سلام وکړي او د دوی دا کار دی په مهرباني وکړي. زما نوم یعقوب خان دی د بریکوټ یم او نن څلورمه ورځ د رازو دوی په 200 کې په 100 کسانو کې دوی 8 کسان کوي یا 14 کسان کوي نو دا خو ټول دغه شان د 30 تاریخ پورې دار چا سره زیاده زیاتې دی په 2 لکه په 2.5 لک روپۍ ټیکټ دی بهر هغه ورکوي او دلته چې پسې مونږ پیسې ورکوو هغه مونږ نه راکوي مونږ د دې سره څه کوو زموږ په 30 تاریخ باندې زموږ سره ټایم ختم دی د خلکو چوټیانې ختمې دي د خلکو هلته پیسې بندې دي ویزې خرابېږي مونږ به د دې سره څه کوو بس زموږ حکومت ته دا درخواست دی چې موږ سره دې لږه مهرباني وکړي. زما نوم فضل کرم دی د کانجو اوسېدونکی یم 14 کاله مې په سعودي عرب کې وشو دویمه پیره ده په دغه کې راځم په پیایي کې اوس دا دویمه پیره ده ماته مشکلات جوړ شوي دي کفیل ما ته وایي راشه دي ماله اوس نه نمبر راکوي نه ټیکټ راکوي ما د نن نه هم 8 میاشتې مخکې ټیکټ اخیستی دی اوس راته وایي دغه د په نمبر کې ودرېږه زما 338 نمبر دی او د 30 پورې تاریخ پورې ټیکټ نه میلاویږي زه به څه کوم یو سړی به په 2 لکه اخیستی شي زه په 50 درهم نشم اخیستی ما له د دې حل وباسي او زما حکومت ته دا درخواست دی وایي چې دا ستاسو اساسه ده زما هغه اساسه موږ یو موږ له دې څه اوس حل وباسي. سلام ایاز محمد زه طالب شو اوسېدونکی یم او موږ دلته کې دا درېیمه څلورمه ورځ ده چې زو راځو موږ پر خپله دغه باندې چې کوم دی نو اعتماد کړی پر خپله جهازونو باندې خو دوی چې کوم دی نو زموږ هېڅ دغه ونه کړو هره ورځ راته وایي چې بهي نمبر رانه ولیکي دننه چې بس ناستي مازدیګر 4 بجو نه بعد چې کوم دی بیا راته وایي سبا بیا سهار وختي راځي سهار 6 بجې بیا راځو دلته کینو دغسې روزانه دغه حل دی نو موږ حکومت ته دا خواست دی چې هغوی راشي او به یې زموږ سره څه وکړي که موږ له نه راکوي پاسپورټونه او دغه راته وایي چې ځای به یې نه کېږي جو بس اسانه خبره ده ځو به تې نو به روزانه مطلب چې تنګول دي روزانه موږ تنګوي که نه نو د دې لپاره ټول موږ عرض کوو چې به زموږ څه حل راوستی شي. زه 3 پیرې په سعودي ایرلینډ کې تللی یم یوه پیره په اتحاد کې تللی یم یو ما ته سره اړو څه مشکلات نه پېښ شوي ګلاب شاه محمد بیګ مدینې ته ځم او سرت نمبره کالا کلی نو 4 پیرې زه تللی راغلی یم ما څه مشکلات نه دغه شوي یو وار په یایا کې راغلی یم ما تر اوسه خپل جهاز دی خپل دغه دی زه پکې یو وار راغلی یم یقین وکړه چې دومره زه په عذاب شوم چې یو سړی هم دومره نه دی په عذاب شوی او دلته کې چې ورځو نمبر لیکو دا کو نو وایي زه هغه ځای په پمپ کې ودرېږئ دلته کې مه راځئ نږدې نه پرېږدي او دغه خبره ده ورکو رونو زمنګ د پاره نن هیڅوک نشته نه انپی شته نه وزیر اعلی شته نه بل څوک شته ذاکرات پکېږي موږ هېڅ هم نه غواړو موږ روزګار غواړو په دې ملک روزګار نشته بله خبره زه دا کومه چې څنګه د پی ای په دفتر کې موږ ته ټیکټ نه میلاویږي او بار په 270 او په 280 هزار روپۍ باندې خرڅېږي په 2 لک او په 80 هزار دا ولې خرڅېږي آیا چې دې ته ټیکټ د کم ځای نه راځي دلته دی وایي ټیکټ نشته زموږ سره هلته وایي جهازونه زموږ نه پرېږدي اوس یو کس وایي چې 15 کم په 2 لکه باندې ټیکټ دی وروره دا څنګه چل دی موږ خو په دې پوه نه شو موږ خو هر روز راځو 3 ورځ ده او څه قسمه انتظامیه نشته څه قسمه تپوس نشته زموږ وروره زموږ د تپوس وکړي زموږ روان روزګار دی خرابېږي. زه یم عمر سید دیولې اوسېدونکی دلته دا خبره د اپډیټ وونه روانه ده دلته کسان نشي لمبر ولیکي او یو چاله وایي 300 لمبه دی شو چاته وایي 200 دی شو چې څوک رشوت چلی هغه دننه شي نور راپار شي او سوشل میډیا والا ډېر راغلي دي ستاسو هم ډېره مننه چې تاسو راغلي دي خلکو حال اخلئ هغه د
هسې د خلکو د تاسو د حالاتو ته وګورئ که نه داسې رول چې کوم دي داسې او د ځناور سره هم نه کېږي چې هغه په دې فوټبارو ته کسانو شپې کلي دي که نه په دې فوټبارو 2 شپې 3 شپې ته وکړې ناستې دي او که کار نه کېږي هم یو سړی خبر وکړي دا کار نه کېږي بس مه راځئ دلته دې ملک کې اوسېږو که نه زموږ سره هم داسې چل نه کېږي هلته چې تا اول لاړ شي تا ته به رایې وایي راشه کښېنئ یو سوري ته یا ایسي ته به دې کښېنئ پښه په لمبر کې به دله کار وکړي دلته چې دا ټول رشوت چلېږي دې اوورسیزو د دې عمران خان دپاره څه نه دي کړي په 3000 په 4000 په 2000 ریال دې ټیکټ اخیستی راغلی دله ووټ ورکلی دی او یو کس د دې لپاره رانغی دلته خبرې چوت نه کړو دا درېیم هفته ده چې دا خبر روان دی یو سړی د دې اواز نه چوتی اخر دې ته رساله روښی که نه چې دې به څه کوي دلته راغلي ناست دي نه ولا دلته څه روزګار شته نه هلته چې هلته ولا دا اپروول دی ماته یو اسی غریب رور کنه یا بیوسه خور د پاره د یو اعلان وشي وای د یا غریب دی یا یتیم دی دغه د پاره د پاکستاني څومره ورسیز دي څومره پړنه لیږي خان یا د پاکستان لپاره دي څومره ځان قرباني او چې د عمران خان لپاره د چیغي وਹੀ ال دا جنډي چوتې په پردي ملک او د اوس چې دلته کم د معمولی مسله د دې لپاره کم سړی راغی د اواز د دې چوت کو ال دې لپاره غو ځان قرباني کنه یو سړی نه راغلی یو سړی نه راغلی د اوس پر چې تاسو کړی زمون چې دا سم مسله د سم مسله نه ده دا خلک راځي وګه د دیناسي پاپلز یو کس راغلی شپې کړی او د ماسپخین 12 بجې پر هغه لاجت څخه خوړې دي ما سار چې نه اسکل زرا غلم دا اپروول زما کپیل ما تر علی ګری دي او ما ته وی چې 25 تاریخ پستا د ختمي زره خطر يم دا ټول سعودي والدي مسله لکه سعودي ول غرض زیاته کنه ما ته زیاته دونه مسله نشته کنه ما ته صرف اپروول علی ګری 25 تاریخ ختميږي قطر والا چې تاسو راشي وځي د اول جیراله ما ته چې خپل اپروول لکه پیلاوړه چې اوس مې اپروول لاوړل نو اوس وای چې تاسو کار نه کیږي صبر کوئ نو اخر دا تاسو کوي